یو ورځ ورسره خپل رور دی د بیبي حلیمې زوی دی اچانک راغی کور ته رامنډې کړلې ویې راشئ ویې ولې وی دوه کسان راغلل او زما هغه رور یې څمله و وی سینه یې وله وڅیرله اوس یې ګنډي زر راشئ چې موږ ورغللو امام الانبیا ولاړ دا ملایک راغلي و شق صدر یې ورلک سینه مبارک یې د امام الانبیا اپریشن یې ورله وکړو څو ځله دا شوی دی شق صدر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د معراج په موقع باندې شوی څو ځله شوی په یو موقع دغم شوی بیا پې دوی ویرېدل وی چې مور ته یې حواله کړو دا خو ډېر ناشنا حالات راځي چې دا پیغام دا ماشوم خپلې مور ته حواله وی دوه کسه رالل او سینه یې وله وڅیرله او دا مهر نبوت هم علما وایي دا دې طرف ته لګېدلی دا زړه دې طرف ته که نه چپ طرف ته او دا مهر نبوت هم د چپ طرف ته نو دلته ورله ملایکو سینه وڅیرله زړه مبارک یې وله د ووینځو صفایي او دلته پې مهر لګېدلی نو د باطن نه هم صفایي وشوله او د بار د طرف هم مهر لګېدلی مونږ په سیز مهر ولګوئ کولاوی به یې نه نو په دې ځای ورته مهر هم لګېدلی چې د بار د طرف نه پم وسوسې نه راځي داسې پاک زړه ځکه خو الله وایي علی قلبک دا قرآن مې ستا په دغې پاک زړه نازل کړی دغه پاک زړه دا سیلبن زړه چې په دغې مې قرآن نازل کړی به هر صورت بیبي حلیمې بیا هغې ته حوالک راوست بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شام ته قافله تلله عبدالمطلب ورسره و د ځان سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان چې لار کې ولیدل یو سمعی ولیدله بحیره راهب په نوم باندې مشهور جرجیس نوم یې بحیره راهب کتابونو کې لیکلی مشهور په دی هغه چې دا قافله ولیدله سمدستي پسې راکوش شو پسې دی ورته ویې ته څه کوې بس ما ولیدله تاسو سره قافله کې یو هلک دی او په هغه کې د نبي اخر الزمان نښې وی څه نښې دي پکې وی ما ورته کتل چې هر شجر او حجر هغه ته سجده لګي هر شجر او سجده او دا صرف د پیغمبر نښه ده چې هغه ته شجر او حجر سجدي ما ولیدو چې نبی علیه الصلاة والسلام یې ولیدو وی هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعثه اللہ تعالی رحمتا للعالمین بحیره راهب وی هذا سید العالمین دا د ټول عالم سردار او دا رسول د رب العالمین دی دی به ټول عالم د پاره الله رحمت کړي تاسو به مې د ډوډۍ میلمانه کېږئ قافلې ورته ښه وکړه چې د ډوډۍ ټولو له تیاره کړله نو هغه ماشوم خو څه کوي خو اوښان سرې دی هغه راولی دا ډوډۍ خو ما د هغه په وجه کړې ما خو تاسو له ډوډۍ نه ده کړې ډوډۍ مې چاله کړې د هغه نشته دی وی ډوډۍ خو ما د هغه په وجه کړې چې ستاسو سره یو هلک دی په هغه کې د نبوت نښې ښکاره کېږي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تغاکو چې نبی علیہ السلام راغی کنه دا خو قافله د مخکې نه ناسته وه د ځان له سوري کتلي و د ونو سورو ته ناست او نبی علیہ السلام خو اخیری راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او کېناستو نو هغه سوری راغی په نبی علیہ السلام پسې په نبی علیہ السلام او سورې د امام الانبیا ما تاسو ته نه ویلي چې دکې د نبي اخر الزمان نښې دي